کی زولنی دی ای د لوی افغان بچیا د کاروان لارې اوږدې دي ته د خلکو لوی اوازې انقلاب ته د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې او دلته د پښتانه په دې مرکزي ښارپټه کې د ساینس کالج په دې میدان کې راغونډ شوو د پښتانه قام د ډېرو درنو ټبرونو درنو سپین ږیرو عالمانو د نورو پارټیو غړو په جلسهګاه کې موجود زموږ خویندې نور لوڼې عزیزانو خبرې ناوخته دی په منډه منډه به پر دغه کېږو خو عزیزانو د ټول پښتانه د نورو شکریې خلکو ادا کړې له موسخېله نیولې بیا تر چمنه نن زموږ اخرنۍ جلسه ده پښتانه لنډۍ کوي وایي اخر یې مه کې د ځوانانو مجلسونه خدای دې نه اخري کوي اخري معنا د دې دور د دې دورې اخري جلسه ده د عثمان لالا شهید د 40ویشتۍ جلسه ده ورونو موږ ډېر زغم کوو موږ په زغم کې پیدا سوي یو موږ په زغم کې را لوی سوي یو په یوه خبره به هر څوک ځان پوهوي دلته په دې وطن کې په پښتونخوا وطن کې جنوبي پښتونخوا وطن کې د سیاست زړی دلته پښتونخوا ایښی دی پښتونخوا د دې سیمې هغه وخت رهبري کړې ده پښتونخوا د دې سیمې د ولس د غم هغه وخت پوښتنه کړې ده چې چا له وامه په کور کې د انګریز نوم نسو اخیستلی د پښتونخوا کارکنان به هیچ چا ته داسې خبره نه کوي هیڅوک د هیڅوک زما مراد ګرد پکښې هیڅ چا موږ ته د سیاست لار نه ده ښوولې دلته په جنوبي پښتونخوا کې خاني شهید عبدالصمد خان اڅکزي چې نه یې استاد درلود نه په سیاسي پارټۍ پوهېدی نه سیاسي ملګري درلوده له خپله ځانه د خدای په مهرباني د خدای په دغه په دغه کوټه کې اول وار په جولای 1929 کې سنډیمن د اسپتال چې دی دلته سنډیمن هالو په دې کې دی د ده ورور ایوب خان د جنوبي پښتونخوا د شاهي جرګې ټول مشران زموږ د مشران پکښې و دې ته یې پیش کړل الزام دا و ځوانان هلکان دوی چې ورغلل د جرګې مشري خدای دې وبخښي ارباب خدایداد خان کاسي کوله دوی چې ورغلو و جرګه ته یې وویل چې موږ کړي څه دي موږ کړي څه دي پر موږ الزام څه شی دی پر موږ تور څه شی دی هغه ورته ویل چې ته ګاندیجي سره شناخت لرئ ته یې هغه ته خطونه کاږئ ته یې دلته لګیاست یو شی جوړوئ بیا دې مشرانو په ډېر خواست دې ځوانانو ته وویل چې وسوړئ خدای ته وګورئ خدای ته وګورئ ځوانان خلک یاست ته یې ګاندي څه کوئ ته یې دا خبرې څه کوئ بس د موږ سره کول وکئ بیا به ګاندیجي سره کار نه لرئ خاني شهید لیکي چې ایوب خان اکا ورته وویل چې سمه ده وروره ته یې زموږ سپین ږیري یاست بس موږ به د ګاندیجي سره کار نه لرو و د ارباب خدایداد خان دغه راکش کې چې راسئ فیصله ولیکو خلک وایي موږ د ګاندیجي سره کار نه لرو ولمجید شیخ ورته وویل چې یا ارباب صاحب داسې نه کېږي د ایجیجي څه به پوښتنه کوو د انګریز ایجیجي څه انو ولدول وایستوئ سبا چې موږ رالو چې کښېنستو دوی فیصله لیکلې وه چې 2 کاله جیل او 3 کاله بعد بیا 3 کاله ضمانت موږ دوی سپین ږیرو ته کاتو دوی خوارانو لاندې کتل دا خان شهید لمسي پر ځای و د ارباب خدایداد خان را ولاړ سو پر ما یې لاس واچاوه د 20 کالو 22 کالو هلک وم زه زما در زنه یې لاس لاندې کړي
ولله وسړی خدای ته وګورئ موږ دا ګډ چې ناست یو موږ په دا پوهېږو په دا کیڅکزۍ هم وو ترینان هم وو سیدان هم وو کاکړان هم وو ګرده شاهي جرګه موږ په دا پوهېږو چې موږ تی ته سزا درکړو زموږ مخ تورېږي موږ وکامه مخ ته شرمنده کېږو خواست درته کوم ارباب صاحب ویل خواست درته کوم د دې سرکاره څه معافي واخلئ سرکار زورور دی موږ یې توان نه لرو ول زه یې پرون وغوښتم یا جیجي راته ویل چې خامخا به یا 2 کاله جیل ورکوئ یا به دوی معافي اخلي ور ما ورته ارباب صاحب ته زموږ سپین ږیری یې پر موږ ګران یې انګریز به زورور وي خو خدای دې انګریز زورور خدای دې انګریز زورور دی موږ نه د چا معافي اخلو نه چاته دغه کېږو نه بدکار کوو دلته به پر دې وطن باندې زموږ د ولس خپله باچوي خپل بې اختیاري دا جولای 29 دا اوس اګست 21 اګست 8 د نن څه 9 ورځې مخکې 29 معنا یو کاله هغه شل دا ور وشو 23 کاله د مخه نو د پښتونخوا ملي پارټۍ کارکنان به معذرت خانه راویه د هیچا سره نه کوي دوی دلته که بلوچ دي که پښتانه دي دا به ګرد مني دا د سیاست تخم دلته تا ایښی دی ته به یې پالې او پاللی دي دی دا دونه انسانان چې راجمع شوي دي دې فوج ته د چا پلار شکست نشي ورکولی دا فوج د چا پلار نشي ماتولی موږ لیوني نه یو د عثمان لالا د شهادته پس ول یو جرنیل صاحب ویل ول موږ لو تیاري کړې وه دوی به خدای خبر پښتانه به څه کوي بیا به تا مړي کول ته به خوند پر واخلې تا په کور کې خان شهید عبدالصمد خان شهید کوي پر 2 دسمبر 3 چاول کابل دی چاول پېښور دی چاول بلوچ دی چاول لړکانې بټو دی موږ نه یو په خبر هر څوک چې تا د خان شهید سر پرې کوي تا حساب ورته کړی دی د چا سر په وږو پورې پاته سو د چا سر در اوسه پورې سرونه پرې کېږي وطن دې ټول په اور ولاړی بیا دې راځئ عثمان خان په کور کې شهید کوي یو هغه شهید و د هغې د وینو نتیجه دا ده نن دا شهید دی موږ غچې خبرې نه کوو دوی ته به ووایم د شاعر یو شعر دی و خپله خور ته وایي وایي که غلیم له ما به ری یوړو محبوبي ستا پړونی دي زما د ځان کفن سي چې ځان نو دا نه پاتېږي موږ خپل شهیدان نه هېروو سهار و ماښام یې یادوو سهار و ماښام دا ملک پاکستان که څوک چلول غواړي دلته وکیل صاحب خبره وکړه هر هغه جرنیل هر هغه جج هر هغه ملک هر هغه خان چې د پاکستان عین نه مني چې کم پښتون کم پاکستانی و هغو ته مرداباد نه وایي هغه بې غیرته دی مرداباد دا ټول جرنیلان چې څوک عین نه مني مرداباد عین حکم دی عین وایي چې کم سړی عین نه مني معدل کوي یا خرابوي د هغې خلاف بغاوت جایز دی نواز شریف او مولانا فضل الرحمان څه ګناه کړې ده په دې ګناه موږ شریک یو موږ د پاکستان د فوج داسې نه یو مخالف که دی فوجي په خپلو چاونیو کې اوسي عین مني د عین په چوکاټ کې خپل کار کوي زه په سلط سر سلوک ورته کوم او چې کم جرنیل کم ISI کم MI عین نه مني دا د لګان چې هر څوک یې مني هغه د لګان دی هر څوک چې مني هر څوک بخښنه غواړم د خوند یې مني ناستې دي مسخرې دي جوړې کړي دي ته به ما پسیس ما وژنې د انسان مرګ عثمان د چا په کور ننوتلی و عثمان د چا پلار حلال کړی و عثمان د چا مور بې عزته کړې وه زه به عیني باچهي غواړم د عین ذمهواري به کوم په تفصیل رضا احمد وږی دی خوشحال بچی وږی دی نواب صاحب وږی دی زه به یو جمهوري پاکستان غواړم ته به پر هغه ما وژنې
مه کوه خدای ته وګوره یوه خبره ده د عثمان د شهادته بعد به موږ د خپل سیاست ورکه خامخا اړوو خامخا به یې اړوو څنګه یې کوو کله یې کوو دا زموږ ذمهواري ده دا موږ د چا سره دغه سبا 8 اګست دی په پارلیمنت کې ما وویل نن نواب صاحب تکرار کړه ISI او MI هغه جاسوسي ادارې دي چې په خړو اوبو کې ستن پیدا کولی شي بیا ته په دې نه خبر دا اتیا وکیلان زموږ دا چا مړه کړه دا زموږ د پولیسو بچیان چا مړه کړه بیدالله کاسای چا وړی زه خدای شم ISI په خبره ده هم MI په خبره ده چې چا وړی دی هغه هم پېژني وې غیرته هغه هم پېژني تا مسخرې راوړي دي پښتانه به بچیان دې نه راوړي بیا به خرڅونه پکوي بیا به تا اتیا یو ځای وژنې بیا به پولیس بچیان په سوونو بل ځای وژنې بیا به عثمان په کور کې وژنې موږ لیوني نه یو که په کومه ورځ موږ وویل چې موږ په پاکستان کې نه اوسو ستا پلار یې ولکه پاکستان کې ستا پلار یې ولکه پاکستان کې موږ د چا امریان نه یو موږ د چا غلامان نه یو دا یو جمهوري ملک دی په دې کې تر هر چا د توفک په خوله هم په مردآباد زنده‌باد هم په جیلو هم تر هر چا تر سندي تر پنجابي تر بلوچ د پښتانه برخه زیاته له مسخیره یې واخه تر چمنه د چتراله یې واخه تر بولانه په ګرد صوبه سرحد پخواني خیبر پښتونخوا کاڼې کاڼې پښتنو د انګریزانو په خپلو وینو سور کړی دی په کلي کلي موږ جنګېدلی یو بیا د جیلو په معنا موږ د راچا جیلونو تېر کړي دي موږ پاکستان جوړ کړی دې دپاره مې نه و جوړ کړی چې ته پر ما باداري کوې موږ د چا څه کرکه نه کوو پنجابی سندی بلوچ د دنیا ټول انسانان د آدم علیه السلام او آنه بچي دي زموږ وروڼه دي موږ د انسان په توګه خپل ځای غواړو په سوسایټي کې موږ د انسان په توګه په پاکستان کې ځای غواړو چې بلوچ صوبه لري چې سندی صوبه لري چې پنجابی صوبه لري ستا ISI محترم څه نومیږي ISI مشر څه نومیږي فیض حمید صاحب ستا به یوه سترګه ژاړي بله باندې خاندي ته به موږ ته پښتونستان خامخا راکوې خامخا به یې راکوې پر افغانستان موږ ته خلک ښکنځل کوي پاکستان وجود نه درلود پاکستان نه و په دې سیمه کې 2 ملکه وو لا مو نیولې تر اباسین افغانستان و در اباسین لاندې بیا هندوستان و هغه وخت هم کشنی افغانستان د مسلمانانو دپاره د هندوانو دپاره د سیکانو دپاره د امن ځای و د ازادۍ ټول مجاهدین په کابل کې ناست وو د افغانستان پاکستان ونه د افغانستان په جوړونه کې زموږ د پلار او د نیکه هډونه ښخ دي د افغانستان په رغونه کې افغانستان پراخونه کې پښتون افغان د افغانستان نیوکلیس دی اټم کې چې ور نیوکلیس مرکزه د افغانستان جوړونه پښتون کړې ده دا نورې ملګري دي د افغانستان ساتنه د افغانستان ژغورنه د افغانستان پر مخ بیونه د پښتانه ذمهواري ده او موږ پښتانه یو موږ په دې ګناه ګاډي یو خامخا ګاډي په دې ګناه مسخرې به خلک غړي به نه اچوئ افغانستان نیول به قیامت وي خاص به قیامت وي افغانستان د چا پلار نشي نیولی واحد ملک دی ګر جهان پر دې ګواهي کوي ګر جهان په دې لویه امریکا د انګریزانو کالوني وه استرالیا د انګریزانو کالوني وه لوی چین د جاپان کالوني وه پلانی ملک کینیډا روس ټوکر و جرمن نه و متفق دغه افغان ګر جهان په دې متفق دی خپله جنډه یې بیرغ یې جګ ساتلی چې د افغانستان بیرغ په دې سیمه کې جګ نشي مستقل بیرغ آزاد افغانستان مستقل نشي ولکه یې د پاکستان د بیا ودرېږي ولکه یې د ایران د ودرېږي دا ټول وطن به اور اخلي دا ټول وطن به لمبې اخلي موږ لیوني نه یو موږ پاکستان ماتول نه غواړو پاکستان زموږ ملک دی پاکستان په افغانستان کې مداخلت نه کوي دلته به پښتون بلوچ سندی ما ته یې بلوچ سپین ږیري وویل نوم یې نه اخلم ناجوړ و
موږ پښتین له ورغلو د ده زوی ولاړو یو یې ملګری دی اوس پارټۍ مشر سړی دی هغه هم ولاړو ما ته ویل را نږدې شه پر بستره پروت و بدر نه جوړې و دا عینکې پورته کړلې و ما ته ویل ول ما چې څه زده کړي دي زما استاد عبدالصمد خان دا ما ته دا بلوچ رهنما زوی یې ولاړ دی هغه ملګری نوم یې بیا ناخم بیا بیا دی خپله واخلي زه تا ته یو خواست کوم ما ته وویل خو ما ته وویل زه تا ته یو خواست کوم ما څه خواست پارټۍ ته تا ته یو خواست کوم پښتونخوا ته یو خواست کوم چې پر بلوچستان به سوکه لاس دی بلوچستان ناپوه خلک دي موږ نن په خاص حالت کې یو موږ دې بلوچ عزیزانو ته وایو لکه څنګه چې ستا مشر وویل پر بلوچو باندې یا پر بلوچستان باندې سوکه لاس ږدو ستا بلوچستان دې زنده باد زه دې ملګری یم زه دې کومکي یم زما نه پښتونخوا ملي یم پارټۍ موږ هم دا حق لرو پښتنو عزیزانو نوخ ناوخته دی پر دې به بیا غږیږو په یوه خبره به ځان پوهوئ دغه ستا صوبه د هندوستان تر ټولو لومړی د مسلمانانو چیف کمیشنر صوبه وه صوبه سرحد د پنجاب برخه وه سند نه وه صوبه دا صوبه چې د ګنډمک په معاهده کې کومې پښتني سیمې پښین در کوټې پورې دا وشلاغه پورې دا یې راپرې کړې تل چوټیالي بارکان ژوب بوری ورسره ګډ کړي و دې ته یې د برټش افغان پر ځای برټش بلوچستان نوم ورکړي په 1808 کې د خان شهید ګډ سیاست پر دې خبره و چې دا صوبه دې هم د ګورنر صوبه کې په دا کې د خان شهید ته د محمد علي جناح حمایت حاصل و هغه دا ټیک ده دا چیف کمیشنر صوبه په مړ بلوچستان کلات ملات دا نه وګړ دا جلاو چې دا دي د ګورنر صوبه سي موږ هر وخت آئیني جنګ کړی دی موږ هر وخت آئین بالادستي غوښې ده نن زموږ ضرورت دی د پښتونخوا وطن سیاسي پارټیانو ته م وایو بلوچ پارټیانو ته م وایو زموږ نوې مرحله د تحریک به فیصله نه ده شوې به دا وي چې موږ به د ولس په زور د ولس د تنظیم په زور ځان له د ټول پښتانه منځنۍ پښتونخوا پکښې صوبه خیبر پښتونخوا پکښې جنوبي پښتونخوا پکښې پښتونستان خامخا جوړوو د ولس په زور په زنده‌باد په مرداباد دې دپاره په تیاري کوئ ټول پښتانه د ورسره کاور کړی دی چې پر کور یو سړی راکوي دا د لکونو انسانانو طاقت دی عزیزانو د جرګې خبره کوي خلک د پښتونخوا ملي عوام پارټۍ د لیزمۍ څه فایده واخلي 2 کاله مخکې موږ پر کام غږ وکړي چې وکام افغانستان په خطر کې دی ما د کرزي صاحب سره خبره وکړه ما د حنیف اتمر سره خبره وکړه حنیف اتمر معنا د ډاکټر صاحب د پارټۍ ما ورته وویل چې پښتانه 3 جرګو ته ضرورت لري یوه جرګه د دې پښتانه پر دې باندې ما د منظور سره خبره کړې ده ما د علي سره کړې ده عثمان خان ناست و هغه نسته خدای یې وبخښي چې یوه جرګه دلته غواړي یوه جرګه به افغانستان راغواړي د لر و بر افغان او درېیمه جرګه ما کرزي صاحب ته وویل چې په یورپ کې د پښتانه غواړي چې موږ پر دنیا د غږ وکړو چې آخر زموږ مال و سر موږ ګناه څه کړې ده افغانستان دا ګناه کړې ده چې پر خپل استقلال جنګېږي حق خدا دی حق دا دی چې ټوله دنیا و افغانستان ته کوم 40 کاله د جنګ کړی دی د خپلې ازادۍ دپاره پکار دا ده چې ګولډ میډل ورکړي پکار دا ده چې بهترین ایوارډ ورکړي چې هلکه دونې کشنی کام ګر جهان حمله او ستا جنډه لوړه ولاړه ده عزیزانو د علي خبره خلک کوي علي دپاره زما تجویز دی ملګري اوري پارټۍ ملګري دي د نورو پارټیانو سره حال وکړي د پی ټي ایم سره دې هم وکړي د نورو پارټیانو سره دې هم وکړي د علي د خلاصون دپاره یوه ورځ وټاکئ چې په ټول وطن کې جلوسونه وکړو جلسې وکړو او بیا سم تحریک وچلوو چې د علي سره نور بندیان چې هر څوک دي دا به خامخا خلاصېږي دا د پښتونخوا ملي عوام پارټۍ ذمهواري ده پښتونخوا ملي عوام پارټۍ به دا رهبري کوي علي موږ د کور سړی دی
علي نه ګس زمون مخالفي انسان حق لري چې خبره وکړي انسان حق لري چې پارټي جوړ کړي علي د علي کور 14 جنازې ټولې کړي پارون دی بخښنه غواړم پارون دی زه د سیاست سره غږېدلی د خور په رنګ ماته ویلي دي چې زموږ زیاته هیله په پښتونخوا ملي پارټۍ ده دا د علي ښځې ماته ویلي دي عزیزانو موږ دا زموږ ملګري راغلي دي منځنۍ پښتونخوا دوی ته ډاډ ورکوو پښتونخوا ملي پارټۍ د ګډ پښتانه چوکیداره پارټۍ ځان بولي او هر کارکون به مهرباني کوي هېڅ بلا موږ نه خوري دا د مور پولیس دا د مور ملیشې دا درې ورځې مو لکه ټینګ شي هېڅ بلا موږ نه خوري خو عزیزانو هر ګام به تللی اخلو هر ګام به تللی اخلو د پښتانه د هرې خور د پښتانه د هر مسکین د پښتانه د هر غریب د پښتانه د هر ریړۍ والا که د خرې ریړۍ والا که د بل ریړۍ والا دی د دې ساتنه د خدای بعد د پښتونخوا ملي پارټي ده پښتونخوا ملي پارټي به مهرباني وکړئ دا ستاسو ښار دی قرار پکې ګرځئ دا د خرو غوږونه په ورځو ورسره کوي په نکرځو پښې ورسره کوي ښه یې ساتئ بې څه د کورونو ساتي دا نور ریړۍ والا او که چا په عذابولس بد مه کوئ د پښتونخوا دفتر د کریم چې وویل د پښتونخوا دفتر به د ټول پښتانه د رنځونو د درمان دفتري عزیزانو دا وخت دې خبرې به مې ډېرې کولې پاتې دي خو اکول ته اشاره وکړه ګوره موږ پاکستان ماتول نه غواړو په ایمانداري په اخلاص لیکن دا شرط پکښې دی په افغانستان کې به څوک ګوتې نه وي موږ مخکې هم غږ کړی دی نیشنل سکیورټي کونسل ممبران 5 دي امریکا روس فرانس انګریز او چین د دې 15 سره بچان په افغانستان کې د ورسره مړه دي موږ وکړو څه اخر 45 کاله جنګ په چیچ باندې موږ څه ګناه کړی دا د دې 15 ذمہواري جوړیږي دوی ته خدای توان ورکړی دی دوی له اسمانه ورته ګوري لمځکې ورته ګوري 4 کاله دي د افغانستان امن وساتي موږ دې دونه پرېږدي چې موږ د افغانستان یو کوچنی فوج برابر کړو بیا دې د جهان ګډ لیوني راایله کړي خدای دې معلومه کړي بیا زموږ بیا به سر معلوم شي عزیزانو وخت ناوخته دې خبرې به مې ډېرې کولې استی د الله اکبر ناره اوس هر ځای کېږي کابل ته رسېدلې ده ګرځه په زور یې به کوئ چې اشرف غني په خوشحاله شي کرزی په خوشحاله شي ها یوه خبره سیاف صاحب کړې ده تر خوله یې ګرځم سیاف صاحب په پښتانه کې تر ټولو لوی عالم دین دی د ازهر یونیورسټۍ پروفیسر دی هغه ورځ یې بیان کړی و چې زه د یو مفتي په حیثیت د یو عالم دین په حیثیت فتوا کوم کم ځوانان چې د وطن دفاع کوي هغه دغونې قدر لري لکه یو سړی چې 40 کاله لمنځونه وکړي دا د سیاف صاحب فتوا ده پر ټول افغان فوج یې غږ کړی و چې ستا دا ډیوټي چې ته کوې دا در 40 کاله مسلسل لمنځو وزر ګډوډي ده چې ورور عزیزانو بسم الله الرحمن الرحیم نعره تکبیر پښتونستان آئین آزاد افغانستان रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।